ډاکټر صاحب د دغه وضعیت اغیز به زموږ د سولې په بهیر باندې څنګه وي؟ طالبان او امریکایان د خبرو په حال کې دي، لیکن خبرې اوس ودرېدلې دي. دواړه په قطر کې فقط د امضا تاریخ اعلان ته منتظر دي، لیکن دا کار نه کیږي. خو دلته جریانات دغسې روان دي چې د داعش د تقویې خبره هم د افغانستان په سطح کیږي، هم بیرته د سیمې په سطح باندې کیږي. نو دغه وضعیت او د ایران او د امریکا کړکېچ زیاتېدل د سولې په بهیر بیا اغېزه څنګه وي؟ زما خپل تحلیل دا دی ځواک صاحب چې امریکایان اوس ضرورت لري چې د صلح پروسه یو نسبی مثبت نتیجې ته ورسوي. یعنی حد اقل هغه د پروتوکول امضا اوس امریکایانو ته د یو ضرورت په شکل باندې مطرح کیږي. ولې دا خبره موږ پخوا هم کړې وله، دغه دوستان چې ناست مشران چې ناست هغوی را سره موافق دي چې موږ هغه وخت هم ویلي وو چې امریکایان د جګړې ختم نه غواړي بلکې د جګړې د شکل تغییر غواړي. بناءً کېدای شي چې پروتوکول په نږدې ورځو کې امضا سي په یو ځای کې یا په قطر کې، او د داعش لپاره اوس په شدت سره کار روان دی. امریکایي څارګري ادارې پر دې باندې ډېر جدي کار کوي. یوازینی محل چې دوی هلته اوس امکانات نه لري هغه سوریه ده. په عراق او په افغانستان کې د داعش بیا په شدت سره راژوندي کېدل دا ممکن دي. په دوه دلیله باندې ممکن دي ځواک صاحب، که اجازه راته راکړئ. یو دا چې طالبان هم په یو بد موقف کې دي، په بد دریځ کې دي. خپلې ټولې غوښتنې نه په امریکایانو باندې منلی سي، نه په ټولنه کې دغسې یو حالت دی. وګورئ تاسې کوم وخت چې د دوی سره د بندیز خبره کېږي، د اوربند خبره کېږي، دوی جرأت نه کوي ځکه طالبان یو نظامي تحریک دی. د هغوی دپاره که د جګړې اصول صفوف یار د منځه ولاړله، کېدای شي طالبان هم یو څه ته غاړه کښېږدي وسې سره. د بلې خوا څخه په خپله ستا د هېواد په دننه کې، ستا د ټولنې په دننه کې داسې یو انارشي امریکایانو رامنځته کړې ده چې هر یو افغان احتیاج دی، هر یو افغان د بل افغان په ضد باندې دی، هر یو افغان د بل افغان محتاج دی. تاسو وګورئ څومره شرماوره ده چې قیصاري څوک دی چې د المانیانو د ډیپلوماتانو په وساطت باندې دی د افغان لوري سره خبرې کوي، د المان په خاوره کې یعنی په قونسلګري کې ناست دی. الیپور څوک دی چې د ایرانیانو د ډیپلوماتانو د څارګري ادارې د جنرالانو په واسطه باندې د افغان حکومت سره دی خبرې ته مخ ته بیایي. راځو وروستۍ خبرې ته. تاسو وګورئ، زه غواړم یو تاریخي موضوع ته لږ څه اشاره وکړم که اجازه راته راکړې. زما او ستا اوس دغسې یو ملت دی چې که یې مقایسه کې په 1958 کال کې یا په 1980 کال کې امریکایانو موږ ته هېڅ نوع ضرر نه و را رسولی، زموږ سره یې هېڅ نوع دښمني نه درلودله، مګر د هغه وخت حکومت د شوروي په پلوي باندې د امریکا د سفارت مخ ته ځوانان راټولوله او نارې یې وهلې چې مرده باد امریکا. نن امریکا زما هیواد اشغال کړی دی، ما ته په شندن کې 100 کسه په یوه شپه راته وژني، زما خاوره بمباروي، زما مسجد راته شهیدوي. زه 1000 نفره نسم ټولولی چې د امریکا د سفارت مخې ته ورته ودروم، ورته وایم چې امریکا باید ما ونه وژني. د دغسې یو ملت په موجودیت کې، د دغسې یو حکومت په موجودیت کې ستا د ملت او د هیواد سرنوشت هرې خواته خارجان بیولی سي. کېدای شي چې تر دې بد حالت ته ولاړ شو که چیرې سره یو نه سو، یو فکر ونه کوو، یو اجماع ته ولاړ نه سو. تاسو وګورئ ولې د ارګ پلوه دروغ هېڅکله تر نیوکو لاندې نه راځي، مګر د عصمت قانع رښتیا په ډبرو باندې ویشتل کېږي. دا خو همدغه ځوان نسل دی چې ما او تا ته انګلیسي او کمپیوټر را زده کړی دی، او بالاخره د امریکایانو هغه ایدیولوژي او سیاسي منفوره عقیده یې د اسلامي افغاني پښتني عقیدې په عوض باندې ورته پیچکاري کړې ده. دی ولاړ دی فقط امریکا پیژني، ډالر پیژني، چوکۍ پیژني، غلامي پیژني. د دې لپاره څه وخت پکار دی. مګر دا به هم درته وایم چې امریکایان هم په دې پوه سوي دي، زما او ستا ډېر خلک هم په کلو باندې په ښارونو کې په دې پوه سوي دي چې غلامي د هېڅ ملت دپاره دایمي فورمول نه دی. خدای موږ آزاد پیدا کړي، یوه ورځ به ازادېږو. نن هغه څه چې په بڼو کې وله د پی ټي ایم لو جلسه وله، تا ولیدله چې هلته د ظلم پر ضد باندې، د استبداد پر ضد باندې د ژوندون غږ پورته سو. ستا په دغه ښایسته تاریخي کابل کې به هم ته دغسې یوه ورځ ووینې چې د اشغالګرو پر ضد باندې د قلم و د مدني حرکت په ذریعه باندې امریکایان دې ته مجبور سي چې د افغانانو حق ومني. توکل په خدای انشاءالله. ډېره زیاته مننه. کور و ودان سلامت اوسئ، په خیر اوسئ. مولوي صاحب، کونړ کې چې موږ د داعشیانو وضعیت باندې خبرې وکړې چې چیرته دي، څنګه دي، دا په دې خاطر باندې وکړل چې یوازې کونړ خبره خو نه ده، بله
په کومو ولسوالیو کې دي مثلا چپې درې نه نیولې تر نورګله پورې دا د کون غر دواړو خواو کې چې دی پراته دي دا یوازې کونړ او کنه دغه ټول شاوخوا ولایتونه ننګرهار نه نیولې تر لغمان او کاپیسا او بدخشان او نورستان دغه ټول د ګواښ لاندې دي. دغه منطقه څه اهمیت لري دا اوس چې داعش سره ده د دې اهمیت څنګه دی؟ زما په نظر یو تحریک چې شروع شو او بیا داسې تحریک چې هغه خپل مبارزې دپاره سرحد نه مني هغه په اسانه د منځه نه ځي او کوم ځای کې چې یي هلته خو دي او همیشه به هغه د توسعې په حالت کې او دا به ډېر په دقت سره دی څاري چې څنګه دی مخکې تللی شي او که دغه طرفونه چې کونړ دی او نورستان دی او بدخشان دی او دې خوا چې راځي د ننګرهار سرحدات دی او کاپیسا او پنجشیر دی او همداسې تر بدخشان دا ساحه چې ده دا ځان ته که موږ اوس څه احتمالات لټوو او ډېر معلومات ونه لرو دا به هم عدالت نه وي ولې دغه منطقه یو خاص اهمیت لري او د دغې لارې زما مطلب دا چې دې نه اسانه تګ راتګ کېدی شي اسانه تګ راتګ او ډېر صعب العبوره مناطق او ځنګلات دي او لرې اول ته په اسانه د مرکزونه ختمولی هم نشي بالکل نو دا یو مسله ده. زه یو بلې خبرې ته اشاره کوم هغه دا ده چې که چېرته افغانان په دې سوچ ونه کړي وخت را رسېدلی دی د دې د امریکا عدالت یې ولیده انساني کرامت یې ولیده د بشر د حقوقو رعایت یې ولیده او دا ټول شفافیت په معاملاتو کې دا یې ولیده د افغانانو هغه خوشحالي د دوی اوس چې دوی ورته کوله هغه که څوک ووایي که نه هغه په یو مایوسۍ باندې اوس بدله شوې ده. اوس د دې وخت راغلی دی چې د افغانستان که حکومت دی که علما دي که اقوام و قبایل دي که رهبران دي که سیاسي احزاب دي که مدني فعالان دي که ورونه دي که خویندې دا خبره دي د ذهن نه وباسي چې سوله د چا انحصار نه دی سوله د چا شخصي ملکیت نه دی سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د ټولو افغانانو ملکیت دی انساني غوښتنه ده اسلامي غوښتنه ده اجتماعي غوښتنه ده او ګوره که موږ د دې حرکت د انسجام دپاره وحدت دپاره کار ونه کړو او یو داسې یو سر پیدا نه کړو چې په هغې باندې د خلکو باوري او نسبي امیدي او دا ټول ولسونه په هغې باندې راجمع نه شو حکومت مجبوره نه کړو سولې ته او مخالفین سولې ته مجبوره نه کړو خارجیان سولې ته مجبوره نه کړو ګاونډیان په افغانستان کې سولې ته منګه مجبور نه کو دا غي لاس لند نکو دا نه د حکومت په توان کې ده نه د طالبانو په توان کې ده نه د دې یو معاهدین په افغانستان کې صلح راځي. مخکې یو ځل ما دلته خبره کړې و چې زه چې اوس ګورم او بلا مبالغه زه ګورم د کرزي صاحب چې کوم ظرفیت و یا وسط نظر و یا د دې ملت سره یو برخورد و یا نقطه د تجمع و هغه شی شلیدلی دی په دې حکومت باندې په دې ارګ باندې اوس د افغانانو اعتماد پاتې نه دی هغه په وړو وړو مسایلو کې مداخله کوي او د حسادت نه کار اخلي ضد دی عناد دی دشمنی پالل دی او داسې فکر نه کوي چې دا ملت دی او زه د دې ملت په سر کې واقعي یا د ډېرو خلکو نماینده یا د کمو نماینده خو د افغانستان د رئیس جمهور په حیث باید زما په حکومت کې څوک ونه وجلی شي چا عزت پایمال نشي د چا دروازه ورماته نشي بې ګناه خلکو زنانه ونه وجلی شي ماشومان ونه وجلی شي تهدید نشي ورونه څلور رونه په یو کور کې وجلی کېږي اخیر د دې تپوس په څوک کوي داسې یو قیادت منځته رانغی یعنی د نورو خلکو د حقوقو دپاره دلته غږ کېږي د نورو خلکو نه دفاع کېږي خو د افغانانو وینه نن دلته ډېر ارزانه ده او د افغانانو حقوق دلته چې پایمالېږي هغه ګوره که دا داعش دی که طالب دی که بله ډله ده یو ځل ستانکزی صاحب راغی موږ ته په شورا کې ویلی چې افغانستان کې 20 تنظیمونه ګروپونه کار کوي که بالفرض دا خو د استخباراتو یا د امنیت ملي رئیس و که ده دا خبره دروغي خدای ناخواستن بیا ولې
دغسې یو مهم سړی دروغ وایي او که دا رښتیا وي نو چې دومره ګروپونه کار کوي د طالب سره په معاهده به دلته سوله راشي. سوله به کله راځي چې ټول افغانان یو بل ته لاس ورکړي او حکومت داسې فکر ونه کړي چې سوله زما ملکیت دی، که سولې دپاره څوک کار کوي نو زه به هغه تجریدوم، هغه به تهدیدوم، هغه به تجریدوم. دا نه که یو عالم کار کوي، که یو رهبر کار کوي، یو جهادي رهبر دی، سیاسي رهبر دی، یو مدني فعال دی، قومي سپینګیری دی، یو مدني فعال دی، ټول باید په شریکه کار او موږ یو سر پیدا کړو د سولې دپاره. که حکومت ډېر فکر وکړي چې زه به د سولې رهبري به زما په لاس، ته خو د جنګ یو طرف یې وروره. نو که طالب وایي چې د سولې رهبري به زما په لاس، ته خو د جنګ یو طرف دی چې واخلي خو چې دا ظرفیت پکې پیدا شي. موږ باید دا ظرفیت دا ظرفیت باید موږ را پیدا کړو. موږ په زونونو کې راغون شو، غټې غونډې وکړو چې دا په موږ څه حال دی. زه اوس د کونړ نه راغلم، هغه ورځ یو قطعه ننوتې ده د سړک په سر د یو قاري صاحب کور ته، ماشومان یې ورته تړلي دي، دروازې ماتې کړي دي، سامانونه تالا کړي دي چې وزي دا قاري وجله دی په خپل کور کې. ماشومان یې راوستل بېرته یې پرېښودل. دوکانداري مو څنګه خپل منځ کې ویل چې دوکانداري م ډېره ښه وه، تالان هم وکړه. ګوره دا داسې خبرې نه دي. که موږ په دې خبرو غلي کېږو نو دا خو اصلا موږ مشکل درک کولی نه شو چې دا مشکل په کوم ځای کې دی. صحیح خبره ده. لکه څنګه چې تاسو ویلې چې یو سر باید پیدا شي، لکه څنګه چې قانع صاحب ویلې دلته د مالکیت احساس چا سره نشته، دغه مشکل باید یو حل پیدا کړي. ډاکټر صاحب څه رقم چې اوس وضعیت روان دی د داعش د بیا ژوندي کېدو بحث کېږي. داعش قرباني خو اول درجه موږ یې اول اور کې خو موږ سوځو، د کې شک نشته، لیکن داعش بس خو د ټولې سیمې دپاره ګواښ دی. دلته موږ په دې بحثونو کې عمدتاً ایران او امریکا باندې زیات تمرکز کوو، لیکن داعش باندې که بحث کېږي، داعش د بیا ژوندي کېدو خبرې کېږي، نو بیا دلته منطقه کې خو یوازې ایران نه دی، دلته نور هیوادونه هم شته دی، نور خلک هم شته دی. د داعش بیا ژوندي کېدو مسله څنګه ارزوئ؟ د نور هیوادونو عکس العمل به څنګه وي؟ دا ټوله سیمه یو ستر کړکېچ خواته د تلو په حال کې نه ده. څه فکر کوئ؟ دا په دې مسله کې چې د طالبانو سره د سولې خبرې شروع شوې او دلته کوم حلقات چې د دې ترتیب نه ناراض وو، هغه وخت کې د تبلیغات شروع شول چې په افغانستان کې 10 ډلې شته، د یوې ډلې څخه سولې کول ټول افغانستان کې سوله نه راځي. زه فکر کوم چې هغه ډله چې د سولې د مذاکراتو نه ناراض دي، هغوی دا تبلیغ کوي چې د طالب سره د سولې اهمیت کم کړي. کیدای شي چې د داعش ډله په افغانستان کې دومره ډیر د خطر هغه نه وي، خو منتها په سیاسي هغه کې تبلیغات دې تغییر کړي. نه ډاکټر صاحب، داعش ډله په یوازې توګه هیڅ شم نه ده، لیکن مولوي صاحب ته خو معلومه ده دغه خارجي داعشیان چې کونړ ته رسېدلي دي دا چا رسولي دي؟ دغه پیسې چې ډېر زیات پراخ امکانات لري، ډېر زیات پیسې ورسره دي دغه داعشیانو سره په کونړ کې چې دي، دا پیسې ورته څوک را رسوي؟ او د سوریې او د عراق او د مختلفو ځایونو نه د کونړ ته چا رسولي دي؟ اینا غلاس مهم دی که نه؟ موږ ولې ویو چې نه داعش چندان شی نه دی، ورکوټی دی هغه دی، لیکن د دې شاته چې کوم استخبارات دي هغه مهم دي که نه؟ صحیح خبره ده. زموږ خو دلته څو مشکلات شته که نه. یو مشکل خو من حیث مجموع دولت کې شته چې دولت من حیث مجموع رسیدګي مسایلو ته نشي کوی، ضعیف دی. حتی د کابل د امنیت په هکله کم کې غلونو او د کسانو په هکله، حتی ورځ کې موږ د امنیتي معین سره ناست وو، ویلې چې موږ ته د اعتماد وړ سړی حتی پولیسو کې هم نشته. یعنې دا خبره د امنیتي معین په ژبه باندې کېږي چې حتی هر څوک چې په یو حوزه کې ونیول شي بالاخره موږ ته هم نه رسي، هملته جوړجاړی کېږي، همه نه خوشی کېږي، بې دې چې حتی موږ پرې خبر شو. حتی دا خبر ما هم ورته خبره ورته وکړه، ویل چې موږ د دې په خاطر چې دا جوړجاړیتوب ایسته شي نو اوس د یوې حوزې ټول پرسونل دي
هغه ایسته کوو په ځای بل راولو. ما وایي دا کار خو که تاسې کوئ دا خو غټه غلطي ده چې ته ټول پرسونل ایسته کړې. ما وایي داسې مه کوئ، داسې وکړئ چې تاسې د یوې حوزې په سر دغه عامر سم سړی مقرر کړه چې نور سم شي. امریت به پرېږدو داعش بیا ژوندي کېدل مسله د سیمې په سطح کې وګورو څه رقم یې ارته وایي تاسو دغه مسله آیا موږ د سیمې په سطح یو کړکېچ خواته روان یو که نه؟ هو بله، خو زه همدا خبره کوم چې کوم شی چې د موږ دپاره پکار دي، د افغانانو دپاره پکار دي، دا چې څرنګه وتوانېدی شي سولې طرف باندې لاړ شو. په افغانستان کې که د طالبانو سره سوله وشي او د حکومت د نور سیاسي اړخونه او دلته یو قوي حکومت جوړ شي نو مسله به مهار شي. او که چېرته موږ د بهرنیانو لاس په افغانستان کې لنډ نشو کړی او افغانان د خپل ملک په هکله د مسؤلیت احساس او بالاخره د هغوی طرف ته درست قدم اخیستل دا ونه کړي نو خو افغانستان کې خو د بحران نه بحران جوړېږي. کله چې بحران ادامه پیدا کوي هغه بحران نور بحرانونه زیږوي. افغانستان حتما یو خراب طرف ته تلونکی دی او حتما به موږ د افغانستان ځکه څنګه د دې مخنیوی باید څنګه وشي؟ زه فکر کوم کوم شی چې په کار دی هغه دا چې افغانان خپل منځ کې سیاسي اطراف ټول چې شته هغه د افغانستان د وضعیت د آینده وضعیت په حصه کې سره کینی او وتوانېدی شي چې د سولې مسله او دوسیه هم د امریکایانو د لاس نه چې کاملا موږ د امریکایانو د رحم او د هغوی که چېرته په افغانستان کې سوله غواړي نو سوله به راځي او که نه وي افغانستان کې به هېڅ سوله نه راځي. نو عملا دغسې ده که نه؟ او خو عملا خو داسې ده، خو زموږ افغانانو مسؤلیت څه دی؟ که مثلا طالبان د افغانستان په هکله خپل مسؤلیت ته درست شکل سره احساس وکړو، که چېرته دا سیاسي تنظیمونه چې افغانستان کې دلته شته هغه هم د خپل آینده په حصه کې درست مسؤلیت وکړو، خو موږ خو کوی شو لکه عراقیان چې مثلا ورسره راټول شي او وایي چې امریکان دې زموږ د مځکې نه وځي زموږ په منفعت باندې نه دي. افغانان خو هم ته خبره کوی شي. افغانان که چېرته خپل منځ کې سره کینی او د امریکانو موجودیت دلته خپله ګټه ورته ونه بولي. د پارلمان لس دفعه دا تصمیمونه چې په امنیتي تړون خبرې کوو بیا بالاخره خبرې بې معنا شي. هېڅکله دا ونه ویل چې امریکایان دې وځي. خو دا خبره کومه چې افغانان کله وتوانېدی شي چې د خپلو ملي قضایاو په هکلې مسؤلانه تصرف وکړو نو موږ خو دا خبره کوی شو. ته څه وخته اوس افغانان به څه وخته پورې دې ته منتظر وي چې بهرنیان د دوی په حصه کې د رحم طرف راواړوي او که نه وي افغانان به خپل منځ کې یعنې 40 کاله خو هم جنګ وکړو نو 40 کاله به نور هم سره جنګ کوو. افغانانو دپاره دا خبره پکار ده چې دې ته متوجه شي او خپل منځ کې سره قانع صاحب د دې جګړې او د سولې یو مهم طرف طالبان دي. طالبانو ناسم دریځ هم کولی شي چې همدغه داعش بیرته راوستو ته زمینه مساعده کړي دی که ناسم ولوبېږي او که ملي دریځ غوره کړي او د طالب دپاره نه افغانستان دپاره فکر وکړي نو کېدای شي چې افغانستان وژغورل شي. طالب باید څه وکړي چې افغانستان وژغورل شي؟ جناب ځواک صاحب طالب بدبختانه تر اوسه پورې په ملي قضایاو کې همیشه د یو اجنبي ابزار په توګه باندې لوبېدلی ده. خو بالاخره طالب افغان دی او په افغاني جغرافیه کې وجود لري او د افغانستان که چېرته طالب راولاړ په ملي سطحه فکر ونه کړي یعنې د افغانستان د مالکانه حیثیت له سټیج څخه خبره ونه کړي او دا خبره عملا دا ملت دغه نه کړي که نه دا ملت محسوسه نه کړي په یو غلام دغه کې زه فکر کوم چې طالب وخت نه لري نور. طالب باید یا په ملي سطحه باندې په یو داسې موقف کې ودرېږي چې د افغانستان خلک په دې مطمئن کړي چې موږ د دې خاورې د ملي وحدت او ملي شرف او ملي استقلال له زاویې څخه له ملت سره ولاړ او ملت پر باندې اعتماد وکړي. په هغه صورت کې دا قوت د یو داسې قوت په توګه پاتې کېدای شي چې ملي سالمیت یا استقلال وساتي او که چېرته دوی دغه دریځ څخه رامخته نه شي. زه فکر کوم چې طالب د دې لپاره په دغه اساس دغه کې دا د سولې خبرې ورسره ځنډېږي نور داسې باټې ورسره کېږي تر څو پورې طالب له پښو څخه کمبله چې اوس د دوی تر پښو لاندې د مشروعیت کمبله لاندې ده هغه د مشروعیت کمبله ځم راکش کوي داعش په پښو ته یعنې بیا خو مسؤلیت د طالب لا هم زیاتېږي که ملي ګټې په نظر کې نه نیسي او یوازې خپل ځان په نظر کې نیسي نو معنا یې دا ده چې د دې لوبې اول قرباني به طالب وي. که ملي دریځ ونیسي خو بیا نجات شته بالکل له ملت سره ودرېږي او دغه حیثیت یې نور په جنګي دغه د طالب هغه جنګي حیثیت په نیابتي لوبه کې دا سولېدلی ده
دا دغه سوی د زر وارې د خلکو لیدلي دي چې هلیکوپټرونه کت سوي دي سلاح یې ورکړې ده او دا ملت هم ترې راغبلي. دغه طالب کلاسې په سیاسي جبهه کې ودرېږي، په سیاسي جبهه کې په ملي دریځ باندې ودرېږي، د افغانستان په مالک دریځ باندې ودرېږي، د افغانستان د مالکیت له سټیجه خبره وکړي، د افغانستان د خاوند په توګه باندې خبرې وکړي. زه فکر کوم چې دلته دا سیاسي جبهه دومره پیاوړې نه ده. دغه سیاسیون ټول بدنامه دي. طالب یو ډېر لوی امکان لري، طالب یو ډېر لوی پراخه دغه لري که نه، طالب یو لوی امکان لري که ورنه استفاده وکړي، ځکه دلته سیاسیون ټول بدنامه دي. دا خبره ما دا یو فرصت دی چې طالب ورنه استفاده کوي شي، ملي سطح باندې یو مهم رول لوبوي شي، لیکن هغې دپاره شرط دا دی چې طالب یوازې ځان لپاره فکر ونه کړي، د ځان لپاره فکر ونه کړي او د دې ملت دغه مالي دغه به ځان وبولي. بالکل د دې ملت په لیډرشپ او د دې ملت په مسؤلیت او د دې ملت په راس او د دې ملت په د سیاسي زعامت د لوبېدلو صحنې ته رامخته شي. ډېره زیاته مننه. چې طالب ته خو په اوس وخت کې کلکه پکار ده چې د ملک د سیاسي نقطې سره کلک په تماس کې شي د ملي قضایاو د حل لپاره او یو ملي داسې صف را جوړ شي چې هغه د ملت قضایا او د دې بومبت نه د وتلو لارې پکې واغشي. بالکل ډېره زیاته مننه. کور مدام سلامت سئ. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې اوس پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم. الله مو مل شه.